محمود غزنوي رحمت الله علیه یو ډیر غیرتمن یو ډیر بزرگ بادشاہ او یو ډیر مجاهد بادشاہ دی یو ورځ په درو خبرو کې شک پیدا شو. یو په دا خبره کې چې زه د خپل پلار زویم او کارمونه یم. دوم په دې خبره کې شک پیدا شو چې ما به الله وبخشي کیا، یعنی زه بخشل سویم او کنه یم بخشل سوی، زما به ځای جنت وي او که به جهنم وي. او درېیمې دا خبره په دې کې شک پیدا شو چې علما وایي چې عالمان چې دي دا د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم وارثان دي، نو آیا دا حدیث رښتینی ده او که یا؟ په دې حدیث کې شک پیدا شو. په درو خبره کې شک پیدا شو. یو چې زه د خپل د پلار زویم او که یا، دوم چې دا عالمان د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم وارثان دي او که یا، او دریم په دې کې شک پیدا شو چې الله زه بخښلی یم او که یا. نو یو وخت کې دی د غزني په شهر کې د باندې راوتی، د غزني په شهر کې نو ګرځي د شپې وه پر د خپل د عوامو ګرځېدی. نو یو طالب په نظر سو، نو دا به رالی یو ډیوه لګېده، لا د یو کور څخه روشنایي راوتله، نو دی به ولې هغه روشنایي ته به کتاب وکتی، بیا به ولاړی د خپل سبق یې یادوی. بیا چې به کله هغه کتاب کې غلط سو، هغه کتاب به زنیر سو، بیا به رالی هغه ډیوې ته به ودرېدی، بیا به خپل سبق یادوی. محمود غزنوي رحمت الله علیه چې دا طالب ولیدی، نو ورله ورته ویل چې په مسجد کې ولې سبق نه زده کوې، کور یې ولې نه زده کوې چې دلته سارا ته راوتلی یا په ګلي کې سبق زده کوې. دې طالب ورته ویل چې نه ډیوه لرم او نه تیل لرم او نه په مسجد کې داسې د روشنایي انتظام شته چې دلته سبق ووایم. نو دغه څه روشني ده، زه دغه ته ودرېږم، دا روشني کې زه خپل سبق یادوم. نو محمود غزنوي رحمت الله علیه سره غلام را روان و، نو هغه د بادشاهي ډیوه په لاس کې وه، هغه مشال شمع د سرو زرو وه، دا یې راواخیسته او دې طالب ته یې ورکړه، د تیلو پوله ډکه وه. ورته ویل ای طالبه چې کله هم د تیل ختم شي نو راځه مو بیا تاسو د بیت المال څخه درکوو. د دې طالب سره امداد یې وکړئ، کومک یې وکړئ. دا طالب خوشحاله سو، دعا یې ورته وکړه او لاړ. نو محمود غزنوي رحمت الله علیه چې وګرځېدی رالی کور ته، ماخستن پرېوتی، نو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم یې په خوب ولیدی. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب ولیدی، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل ای محموده، د سب ګتګین زویا، د سب ګتګین زویا، ای محموده الله دې وبخشه او تا زما د وارث مدد وکړي، الله دې پر تا رحم وکړي او الله دې تا وبخشي. نو هلته چې کله دی راپورته سو، محمود غزنوي رحمت الله علیه چې راپورته سولو، نو هغه درې سره کوم چې د په زړه کې شک و هغه حل سو، هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ور حل کړو. یو کې دا ورته ویل ای د سبګتکین زویا، یعنی د ده پلار هم دا نومېدی، یعنی زه خو د خپل پلار زوی سولم، ارمونه یې نه یم. دوم یې دا شک و چې ما به الله وبخشي که به مې نه وبخشي، او هغه هم رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا ورته وکړه الله دې تا وبخشي. ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا نه ردي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا کول دا چې د لکه قبوله شي سوه. او دریم چې دا شک چې عالمان د الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم وارثان دي که نه دي، نو هغه شک هم ختم سو. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل وایي تا زما د وارث سره کومک او مدد وکړئ، الله دې تا وبخشي ای د سبګتکین زویه.
امې د پلار نوم ورو شوی امې دا ورته وویل چې الله دې تا وبخښي یعنې الله بخښلی او همې دا شک په حدیث کې و دا شک هم لرې سو چې او ورته وفرمایل وایي تا زما د وارث مدد وکړه